یو زنانا داغي پزړه کې ارمان داو ارزو داوا تمنا داوا چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکم په خوب کې ماته الله پاک د محمد رسول الله زیارت را نصیب کی او هغه زنانا چې کم ذکر کم وظیفه به ورته چاو خدا کم درود شریف به ورته چاو هغه به چې کم دی کولو چې زه د محمد رسول الله دیدار وکم زه د محمد رسول الله زیارت وکم زما محترمو خاوند یې ورځ راغی نو دې ښځې ته وایي څنګه چل دی داسې بېچین او پریشانه ناست دی ډېرې تسبیح مې واړولې ډېر ذکر اذکار مې وکړو ډېرې وظیفې مې وکړې اوسه پورې د محمد رسول الله زیارت مې ونه کړو زه ډېره بدبخته یم اوسه پورې د الله د رسول زیارت دا ولې زه الله ته خوښه نه یم زما د اعمال قبلیږي نه که دا څه وجه ده د خپل پیغمبر دیدار ما ته نه نصیب کېږي خاوند ورته څه وایي ورته وایي زه درته یو عمل وښیم او هغه عمل ته وکړي او انشاءالله بېګاله چې کوم دی د الله د رسول زیارت الله تا ته در نصیب کړي وایي ضرور وښایه وایي ښه وایي ته داسې کار وکړه چې مزیدارې کپړې به واچي د ناویتوب چې کومې کپړې دي که نه هغه به واچي حالانکې دا اوس پخه ښځه ده بوډۍ ښځه ده او دې ته د ناویتوب کپړې چې کوم دی خاوند ورته دا خبره وکړه وایي د ناویتوب چې کومې کپړې دي هغه به واچي میک اپ به وکړي خوشبو به ولګي ځان به ښایسته راښایسته کړي ځان به ډولۍ کړي پوه شوې او په دې شپه باندې چې ته وده شوې انشاءالله د پیغمبر اسلام دیدار به تا ته نصیب کړي هغه همغه شان وکړه خو طالبه وه اخو په دې تکل کې وزه د محمد رسول الله دیدار وکم زما محترمو دا خاوند یې لاړې او د دې زنانه رونه را خبر کړ چې ښځې خو په ځان څه بېلې بېلې نخرې پیښې شروع کړي دي بوډۍ ښځه ده او تاسو لږ راشئ هغه څه کوي لګیا زما محترمو رونه یې وله را خبر کړ چې کله د دې زنانه رونه راغه او دا یې وکته چې د ناویتوب کپړې یې چولې دي او د چې کوم دی ډول او سینګار او میک اپ وغیره کړی دی او که نه بنګړي وغیره نو خیب ودګله ویې رټله چې مړه دې عمر ته دې وګوره او ستا دې نخرو پیښو ته وګوره زړه ښځئ بوډۍ ښځئ چېرته الله الله کوه ته داسه کې مړه ښه سختې سختې خبرې ورته دا زنانه ډېره زیاته خفه شوه چې دې خاوند خو ما سره دوکه وکړه په دې چل باندې زه په خپلو رونو باندې بېعزتې کړم ویې دګلم ویې رټلم ډېره زیاته خفه وه او ښې وژړل په دې جړا جړا کې دا زنانه اوده شوه چې کله اوده شوله په خوب کې ګوري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شو الله د ټول عمر هغه تنده ماته شوله را پاسېدو سره ډېره خوشحاله وه تر او تازه وه خاوند ته وایي چې ما خو د محمد رسول الله دیدار وکړو زما د ټول عمر هغه ارمان الله پوره کو خدا راته ووایه چې دا دې کې څه داسې کمال و دې کې څه داسې راز و ورته وایي ای زما کور ودانې ای زما بیبي ای زما ښځې تا ما سره ټول ژوند په سکون او په خوشحالۍ سره تیر کړی و چېرته تا باندې تکلیف نه و تیر شوی چېرته په تا باندې سخته نه وه تیره شوې دا پلین ما تا ته جوړ کو چې په تا لږه سخته تیره شي په تا لږ تکلیف تیر شي نو زما محترمو هغه تکلیف نه بعد الله پاک د خپل حبیب دیدار تا ته در نصیب نو همدقه شان د دې غربت د دې تنګدستۍ د دې دنیا دا حالات ختمېدل به وي انشاءالله کامیابۍ او خوشحالۍ شروع کېدل به